د پاکستان تحریک انصاف خلکا اینه 21 خلکا پی کې 55 ټاکل شوی او د انتخابي نشان واپس اغستو وروسته آزاد امیدواران مجاهد علي خان طفیل انجم د الیکشن 2024 لپاره خپل خلې ځلې تیزی کړي په یونین کونسل رستم اخون بابا رستم خاص نوی کلی پیندو کوټو تاشکن او حاجی آباد کې د کانر میټینګ ستابیا کړې و چې پکې د تحریک انصاف ذمہوارو ملګرو به شمول کارکونانو او عام ولس په ګڼ شمیر کې ګډون کړی و. پخوانی مینه مجاهد علي خان پخوانی پی طفیل انجم او نور اول چې تحریک انصاف خپل دور حکومت کې ریکارډ کارونه کړي دي صحت کارت تعلیم صحت سره ټوله ادارې فعال کړي د زیاته کړه چې ولس د 5 فروری د ظلم د بدله د اوټ سره واخلي او د عمران خان امیدواران د کامیاب کی. پاکه خبره ده چې یاره دې ځل کوم ایکسایټمنټ زه وینم کنه د دا ما په 13 او 18 کې نه ګریجوالي ګراف په بر روان دی او دې ځل خو ګراف دونه په بره تللی دی چې خلکو په خپل فیصله کړې ده او لګیا دي تنظیمونو مرګري سکه چې نور کم نیوټرل خلک واغي وسره شوي یو ټوپۍ چولی دی په خپل لګیا دي هلې ځلې کې چې به عمران خان له ووټ ورکو خلکو دا جوش او جذبه چې کومه ده مونږ دروازې 15 یا شپږ یا و کارنر میټینګز یا پروګرامز کو او دغه شانتې په 30 ویلیج کونسلو کې هر تنظیم چې کوم دی ځان له شمولیتي پروګرامونه او خپل میټینګونه او ډور ټو ډور کمپین سٹارټ دی نو دا جذبه چې ده دا د خان دپاره ده دا د عمران خان دپاره ده چې هغه کوم د تورو تمبو شاته دی نو دا صرف د هغه دپاره ده او نښه زما بالغ دی او د مجاهد خان نښه کونتره ده دا د عمران خان نښې دي ټیکټونه ماته او مجاهد خان ته ملو شو او چونکې بیټ زمونږ نه واغستو نو مونږ آزاد ډیکلیر شو. مجاهد علي خان او طفیل انجم اول چې عمران خان د عوامو د زړونو نه څوک هم نشي ښکلی 5 فروری به ګټه د عمران خان وي. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار رستم نیوز مردان.